دیوبند دارالحدیث ته مدني صاحب راغی نو یې موږ ته حدیث پړاو کړو، خو داسې حدیث یې راته پړاو کړو چې فرفر به عبارتونه د کتابونه وي لګیا و طالبانو درس په اخر کې سترګې بقې بقې نیولې وي چې دا کوم سمندر و، دا خو داسې سمندر شو بیا نو مدني صاحب پوه شو موږ ته وایي چې طالبان ولې ماته داسې نه په بکو بکو سترګو ګورې. نو طالبان ورته چې حضرت نن خو درس د کمال درس و. نو دغه جواب دا و چې بیګا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خو کې کړی. دا د نیکه والد ماته دا واقع بیان کړی. نو پیغمبر علیه السلام ته ما شکایت وکړو چې د الله رسوله کتاب چې وګورم رانه یېري، نو ما ته دعا وکړې چې څه ګورم چې هغه راته یاد وي او چې همیشه دپاره راته یاد وي. نو پیغمبر علیه السلام راته دعا وکړه، خو چې سار راپاسېم کوم سبق مې کتلی دی هغې کې رانه یو حرف نه دی، هر څه مې تاسو ته وویل. سبحان الله. مدني صاحب هغه شخصیت او دا د هغه شاګرد زموږ د مختار او مولانا خورشید صاحب دي نیکه دا خبره اورېدلې. نو مدني صاحب باره کې انګریزانو د حیدرآباد دکه نواب ته ووایي چې د دیوبند مدرسې والا دی دا حسین احمد مدني د مدرسې نه اوښتي ځکه دی د انګریزانو خلاف دی او که نیو باسي نو نواب صاحب ته مدرسې ته دمکي ورکړه چې موږ به سالانه چنده بند کړو، سالانه چنده به موږ تاسو ته نه درلي. نو هغه وخت کې د دیوبند محتمم قاري طیب صاحب رحمت الله علیه حکیم الاسلام قاري طیب صاحب ډېر ذهین سړی او د واپسې خط ولیکو جواباً، او جواب یې ډېر عجیبه و. دا جواب تاسو وورئ. جواب کې ورته ولیکل چې داسې کار دی چې انګریز د حسین احمد مدني صاحب د ده کتنګ دی چې یو د جمعې تقریر وکړي، نو انګریز وایي چې وروره د یو تقریر مونږ تباه کړي غرق هم کړي. نو دی دا یو تقریر ځکه کوي چې دا شپږ ورځې دی په مدرسه کې مصروفه وي، مونږ مصروف ساتلي، دا بخاري پړاوي، دا ترمیزي پړاوي، دا طالبانو سره ناست دي. نو که دې مونږ د مدرسې نه وغوښتو نو بیا به ټوله هفته ایله اوزګار یو، ټوله هفته به ستاسو خلاف لګیایي. نو چې د یوې ورځې په تقریر سره ستاسو بیړه غر کېږي نو که دې ما د مدرسې د دیوبند نه وښکو نو خو ټوله هفته به ستاسو خلاف لګي، نو کېدای شي یو هفته کې دننه تاسو بستره ګول که د هندوستان ته لاړ شي. انګریز دې خبره باندې پوه شو. دا خو ډېره خبره ده واقعي، دا خو ازمرې دی، یو د جمعې په ورځ راازادېږي او نور شپږ ورځې په پنجره کې سره دی. بس مدني صاحب ته پته ولګېده چې دا شان حیدرآباد دکه نواب خط رالیږلی، د مدني صاحب دفتر ته لاړو، محتمم صاحب ته وایي چې حضرت واقعي داسې خط راغلی وي او ما جواب ورکړی، بس کیسه ختمه. وی ته بیا هم راوړه که نه چې داسې لیکلي دي حیدرآباد دکه هغه خط یې ورته وښو، بیا ورته تا جواب کیسې لیکلي، ناجواب یې ورته وښو. نو مدني صاحب په خندا شو، بیا ورته وایي د حیدرآباد دکه ته زما طرف یو خط ولیکه. دا ختم ډېر عجیب و. وی د حیدرآباد دکه نواب ته به ووایې چې ای نواب اوره د دیوبند د جوړېدو نه واله تر اوسه پورې تا چې څومره چنده درلېږلې دی په یو ځای موږ تا ته واپس کوو، خو د دیوبند ماشوم به د انګریز خلاف استعمالي. دا د مدني صاحب جواب. خبره دا ده مونږ چې په جمعیت کې نو د یو نظریې تحت یې هغه شیخ الهند صاحب، هغه شیخ الاسلام مدني صاحب، هغه مفتي کفایت الله دهلوي صاحب او هغه لوی جبال العلم د علم غرونه چې هغې د کفر مخنیوي کړی مخې ته کلک ولاړو، او د نورو پاټو مشرانو د پته ده مشران خو نشم ویلی، دې د تاریخ پته نشته. ورشه نیشنل پارټۍ تاسو تپوس وکړئ چې باچا خان بابا به د شیخ الهند صاحب څونه زیات قدر کو د هغه په شاګردۍ کې ځان حساب دا زموږ استاد. ورشه د دې د مشرانو نه تپوس وکړئ، هغې به د دې جمعیت علماء اسلام د مشرانو خپې لاس ښکلی ځان له خبره ده. نن سبا پکې دا نوی نسل راووته د علماو خلاف شروع شو. دا جزانو ته پته نشته، دا د مغرب یو زبردسته پروپاګنډه وه چې نه کامیابېده یو دوه درې موضوع سره کامیابه شو، کټپوټ دې روچت کوي سره کامیابه شو. نن زمونږ نظریه هم هغه ده چې کوم زمونږ د اکابرو ده چې د پاکستان په اسمبلی کې علما پکار دي. د پاکستان په اسمبلی کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي کارکنان پکار دي. دا عالم نه خو چې نظریاتي کارکونی او چې دی نو غلط بیل نشي پاس کېدی. وختي ماته یو ملګري ویله
یو کس خبره کوله شي هر کال لا 15 شپږ اته علما په دې اسمبلو کې ناست نو دي کم بیل پاس کړي اسلام پاک کې نو مې چې پاس کړي دی دا خو تعداد کم دی که نه دې کې خو شک نشته خو کم غلط بیل تی پاس شو دا راته لږ وښیه وښیه ماته چې دا علما ناست دي په اسمبلی کې او یو غلط بیل تی پاس شوي یا دا ګزدا مې ده مولانا سے په یو ټلیفون باندې ټول کار کوي په سند کې دا بیل پاس کو پیپل پارټۍ د طرف نه چې کم ماشوم د 18 کالو نه عمر کمی او دې کلمه وایي د اسلام بنی قبول دا بیل پاس شو مولانا سے په وخت کې عمره کې و اته چې خبره ورسېده زردالي صاحب ته ټلیفون وکړو اته دا هم کوم بیل پاس کړی او دا ټول د مشرانو ته پته ده وی دا بیل خو چې ټولو خلکو پاس کو په اسمبلی کې وی تا زردالي صاحب پېژنې وي زما خو زه د هغه د خپو خور یم وی علي صاحب په 18 کاله عمر کې مسلمان شوی خو په لږ عمر کې خو بلکل په ماشوموالي کې مسلمان شوی وی ته د علي صاحب اسلام منې وی آو نو د هغه خلاف دې دا بیلونه پاس کړو د علي صاحب خلاف بیل پاس کې بس دا بیل فورا واپس کړ خبره دا ده چې علما اسمبلی ته ولېږي نظریاتي خلک اسمبلی ته ولېږي ورنه زه متعددو اسلامي ملکونو ته تلم هلته د علماو هولډ نشته اسمبلی کې علما نشته نو د هغه ځای حال دا دی چې د دې نه اړیکو لولي شراب مکمل د یو اسلامي ملک په یو وړوکي ملک دی د هغې په ایرپورټ کوز شومه په هولډ د علماو لاس کې نه دی په خدای یقین وکړئ چې هغه ایرپورټ یې داسې ښکارېده لکه د بالاګړی کلي کې چې یو عمارت جوړ شي هېڅ پکې نه و خو د شرابو پکې د حجرې عمره دونه غټ شاپ کله و او یو 15,000 بوتلې و پکې د شرابو پرتې وې کلو ما سوچ کو موږ خو د الله شکر وکړو چې په پاکستان کې علما په اسمبلی کې ناست دي نو د علماو قدر وکړئ د جمعیت علما قدر وکړئ